الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي تاسو ته. پرون څه تنقیحات موږ بیان کړیو د الحاد خلاف، ملحدینو خلاف دعوه جواب دعوه ذکر شو، نو هغه باندې سوالات هم وکړل. زه خیر ما دا کتاب برابر کړی دی، کوشش وکوم چې زر تر زره برابر کړم. دا تاسو لپاره ضروري دی چې ملحدین اور منکرین حدیث 1000 سوالات، ملحدین او منکرین د حدیث نظر سوالات وګورو به چې څونه د ملحدین د صبر برابرې کوشش وکوم چې زر پورا کړم. چې 1500 ملحدین نو کو 1500 جوابات او سوالات به کو د دې جوابات به موږ له دوی راکړي. نو ځکه چې د سوالات کې هم سوالات درو. ها راځي اوس بل سبق ته متوجه شي. دلته متفرق سم مفید معلومات د الحاد متعلق چې کوم بیان شوی دي نو داغه وضاحت موجود ده. عبارت شروع کا مولانا صاحب جزاک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. متفرق مفید معلومات کله سپوږمۍ فاصله سره 50000 کیلومتر وي. ورته سپوږمۍ فاصله څونه ده لکه؟ نه لکه د دې فاصله موږ نه څونه لري ده؟ صرف 3,86,000 ده یا 84,000 ده. نور موږ نه څونه لري دي؟ نور موږ نه 15 کروڑ کیلومتر لري ده. سو 15 کروڑ کیلومتر لري ده. درنه موږ له څونه وخت رسیږي؟ یو سکند اته منټه 25 سکندو کې. سو کنور باندې چرته امریکا اټم بم خوش کو نور ختم کو موږ به 8 منټه پس خبرې کو. سو د نور رڼا څونه وخت را رسیږي رفتار چې کوي. سپوږمۍ فاصله که چېرې 50,000 کیلومتره وي نو پس مګه به هر وخت د سمندر طوفانونه موجود وي. ولې به وي؟ ځکه چې دا سپوږمۍ بار وخت شاربل کولی. څه به یې کولی؟ دا زمونږ دا د سمندر به شاربلې ده چې شاربلې مطلب د ګریویټیشن د وجې نه هر وخت به سیلاب راته په دې کې به سونامي وي. نو چې سونامي وي نو دې به دا چپې والو آبادیانې به ورانولې. وایه ښه به د پسمکه بهر او د سمندر طوفان موجود وي چې اکثر آبادی به تباه او برباد وي. معلومات او جی مذهب غیر مادي چیز دی. دا د مادي علومو د دسترس نه ماورا دی. دا چې مادي علومو ته هیڅ حق نه دی حاصل چې په مذهب باندې اعتراضات وکړي. د ساينس په فارمولو چې په تاسو اعتراضات وکړي ته ورته ویوه د ساينس قواعد د ساينس د لپاره جوړ شوي دي، د ماده قوانین د ماده د لپاره جوړ شوي دي. د مذهب د غیر مادي امورونو بحث کوي. د سره د دې نه ته مادي سيزونو نه غیر مادي سيزونه ثابتول د مادي تجرباتونه غیر مادي امور ثابتول خلاف عقل دي دوستانو. مذهب او جدید چیلنج صفحه نمبر 11. معلومات نیوټن وایي نیوټن وایي ها خدای جل شانه نشته کوم چې د سیارو په گردش باندې حکومت کوي. دا د دې یو نظریه ده. با خو د نیوټن نه په راجح قول سره دا خبره ثابت ده چې نیوټن د خدای د وجود قائل سو. خدای د وجود نیوټن په 14مه صدۍ کې تیر شوی. لاپلاس د خپل مشهور نظریه په بنیاد وایي چې فلکي نظام کې د خدای ضرورت لاپلاس دا بل فلسفي دی. دا وایي چې د خدای ضرورت نشته نظام فلکی د لپاره دا خود به خود چلیږي. داروین او پاسچر هم دا کار وکړو په دې میدان کې موجوده شي علم ترقی وکړه. دوی وایي چې خدای نشته. اعوذ بالله من ذلک. مفید معلومات والټر وایي خدای دنیا پیدا کړې ده. دوی وایي بعضې په دې کې د اګناستیک دي. دوی وایي اګناستیک دي ته وروسته را روان دي. دوی وایي چې کائنات خدای پیدا کړی اوس خود به خوده چلیږي. لکه دا ګړۍ ساز جوړه کړې ده دا اوس خود به خوده چلیږي که څوک چلی دا وایي خود به خوده مثال د ګړۍ ورکوي. بیا په ده باندې ډیوډ هوم اعتراض کوي. ډیوډ هوم دا بل فلسفي دی. هغه وایي چې ګړۍ خو موږ ولیدله چې خدای پیدا کړی سره خدای نشته نو خدای خو موږ نه دی لیدلی چې دنیا پیدا کړې. هغه بیا په دې رد کوو. موږ په دواړو رد کوو. څه کوو؟ موږ به هم په والټیر باندې رد کوو هم په ډیوډ هوم باندې رد کوو. زر ځه والټر وایي خدای جل شانه دنیا پیدا کړې د دې داسې مثال دی لکه د ګړۍ ساز چې ګړۍ جوړه کړې ده او دا په خپله باندې چلیږي. هغه د ګړۍ ساعت سره جوړونکي هېڅ تعلق نشته دی. د دې نه وروسته ډیوډ هوم او جان لاک په دوی باندې به اعتراض کوي. دوی وایي ګړۍ خو موږ لیدلی چې څنګه جوړېږي لیکن موږ یوه دنیا هم نه ده لیدلې. نو دوی د مطلق د خدای نه انکار وکړو. موږ دا وایو ګوره چې هر یو شي دپاره یو سبب وي. آیا یو د ناظم نه بغیر یو اداره چلیږي؟ چې د یو ناظم نه بغیر یو وړه اداره نه چلیږي. د دې دونه غټ ناظم د کائنات څنګه بغیر د ناظم نه ته ماته چلی؟ دا عقل مني، دا منطق نه مني. ستا خبره چې ته وایې چېرې ګړۍ ساز اول موږ په چا باندې رد کوو؟ په ډیوډ هوم او په
د دغه باندې د بل باندې نه جان لاک باندې ډیوډ هوم او جان لاک باندې موږ رد کوو چې ته چې موږ نه دلیدلې چې خدای دنیا پیدا کړې نو دلیدل لیدل پکې شرط نه دی د موجود کېدو لپاره اوس موږ یو شی نه انکار وکړو موږ یو چې د انور نشته دی موږ زمونږ د دلیل سره د عقل سره دی یا موږ د یو شی نه انکار وکړو د ساينس د فارمولو نه انکار وکړو د ساينس د تجرباتو نه موږ انکار وکړو نو زمونږ د انکار کول څه دلیل خو نه دی کنه ته خو په ثبوت ثابت دی نو ځکه د هر یو شی لپاره یو سبب موجود وي وجود د موجوداتو د موجود وجود دلالت کوي وجود د مصنوعاتو دا هر څه چې دا غړي چې چا جوړ کړی دا موږ نه لیدل کنه زموږ عقل دا وایي چې دا چا جوړ کړی دا د سیده کائنات هم چا جوړ کړی چې هغه زمونږ رب دی دا په دې تراشو بل د والټیر لپاره دا جواب دی چې دا غړي بیا هم غړي ساس ته احتیاج لري دا څو کی دا چې خراب شي دا بسوک سمي دا قشانته کې دا دنیا الله کنټرول کړی دا ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا الله تعالی د ازمکه اسمانونه کنټرول ساتلی دي ولا ان زالت کچرته دا په زوال شي نو الله نه علاوه څوک نشته چې دا به کنټرول دي دا ورته یو رکوټه موټر چې وی چې دا ګوره څوک کنټرول کوي دا دونه نظام څنګه کنټرول کوي بغیر د خالق نه دوستانو ښه مخکې ځه مفید معلومات اول به انسان ته معلومات نه و چې لمر څنګه ګرځي شپه دا ملحدین وایي مخکې موږ ته معلومات نه و چې لمر څنګه ګرځي شپه څنګه راځي دا موسمونه څنګه کیږي دوی به دا د مافوق الفطرت خیال کولو لیکن اوس د ساينس په ذریعه دا معلومه شو چې دا څنګه کیږي لیکن دوی دا سوچ او فکر نه کوي چې په دې کائنات کې دا نظم چا برابر کړی دی دا د ولې جواب د ساينس سره نشته ساينس درته وښودل ځمکه دوه قسمه گردش کوي ساينس درته وښودل باران ولېږي ساينس درته وښودل چې دا موسمونه بدلیږي دا د محوري گردش ته وجه بدلیږي خو دا محور باندې گردش باندې چا دا ځمکه پابند کړی دا د دې جواب ساينس سره نشته د دې نور او د سپوږمۍ دا فاصله چا متعین کړی دا چا اندازه کړی د دې جواب ساينس سره نشته لري تاسو سپوږمۍ زمنګ نه دونه 3,86,000 یا 84,000 موږ نه لري کیلومتر لري دا چا اندازه مقرر کړی د دې ولې جواب د دې اندازې مقرر کولو جواب چا سره نشته لري د انسانانو ته مرګ راځي ساينس بدرته وي چې زړه ناکاره شو زړه پیل شو دا ولې پیل شو د ولې جواب دا دماغ پیل شو ولې پیل شو جواب ساينس سره نشته ګردې پیل شو ولې پیل شو تاسو نه پیل شو دا د جسم کو شوګر ولګیدو کینسر ولګیدو مالا خوراک دی دا دوه مرګري به خوراک وخوري یو خوراک وخوري د دې خوراک نه دا مفید رد العمل او دا د نقصان رد العمل څوک ظاهروي د ولې جواب ساينس سره نشته که خوراک یو خوراک ما عبدالرحمن صاحب تلو هلته روانو دوران پورونه شاه صاحب دغه ته تلو مجلس ته بیا روان هلته کباب وخوړم دا به ته منې چې بس ما ته ښه خوند راکړو هغه ما ته به ویل والله ما له خو خېټه خرابه کړه نو ته سوچ وکړو څو خوراک دی یو خوري راغله لپاره څو ګرځي مفید د صحت لپاره بل لپاره دا د ولې جواب د ساينس سره نشته دا به تاسو څه کوي موږ چې هر څه لپاره یو اندازه مقرره ده یو اندازه مقرره ده الله تعالی هر څه د الله په اختیار کې دي دوستانو مخکې ځه شابه سيو نو ساينس به درته وایي چې دا ولې کیږي ساينس درته وایي چې دا کیږي خدا درته نشي ویل چې دا ولې کیږي زه مخکې ځه مفید معلومات چې حق سړي وایي چې زه داسې واقعیت پېښ کوم بل دا حق سړي دا بل یو دغه دی فلسفي دی زه داسې واقعیت پېښ کوم یعنی واقعیت که د فطري اسبابو تحت صادر کېږي نو هغه مافوق الفطري اسبابونه نشي پیدا کېدلی دوی وایي موږ چې تحقیق وکړو نو معلومه شوه چې مذهب انسان د لاشعوري پیداوار دی انسان د لاشعوري نه پیدا شوی دی مذهب وایي ته چې وګورې په خپل ماحول کې ماشوم راغټ شي د مذهب په لار روان به دا لاشعوري ده موږ یو لاشعوري نه ده موږ په خپل عقل د وجې مسلمانان یو موږ الله وجه البصیرت مسلمانان یو به دې پیریډ کې الحاد دا پیریډ ته په زوره مسلمان نه خو یا به الحاد دی یا به الحاد قبل یا به د څلور اسلام قبل د دې دا موږ ټول خبره د چا کو د الله د ذات کو کنه د الله د ذات خبرې دي د الله د ثبوت خبرې نو خاص تا په خدای باندې سکیږي ایمان او یقین دې په زیاتېږي دوستانو نو د لا شعوري خبره د دوی غلطه ده چې دوی وایي چې دا لا شعوري ده ولې لا شعوري ده زما د لاس مقصد معلوم دی زما د دې لاس مقصد معلوم دی د دې معلوم دی د وسترګې د سترګو معلوم دی د چې زما د ټوله ډانچې مقصد نشته دا لا شعوري ده نه لکه دا شعور دی څه دی بے جان ماده کې دا شعور چا پیدا کړی دی ته سوچو که خو دا موبایل مادي جسم لري موږ مادي جسم پتا کې دا دغه چا انسټال کړی دا وینډو پتا کې دا عقل دا شعور دا کې چا انسټال کړی دی دا الله تعالی پیدا کړی دا د الله مخلوقات دي دوستانو هغه مخکې ځه واقع کې دا سند دا وایي چې د خدای جل شانه حقیقت د انسان یو خیال تصور دی مفید معلومات فرایډ تصور نه دی دا حقیقت دی ها وای کنه وای دا ټیک د چې الله سترګو چا نه دی لیدل تخلیق نه په خپل د قدرت اندازه لګي سبحان الله
فرایډ وایي چې فرایډ وایي چې ما تحقیق وکړو چې د ماشومتوب نه د انسان په ذهن کې په لاشعوري کې د انسان په ذهن کې څه څیزونه کینی چې هغه بیا وروسته د غیر عقلي باعث وګرځي. دا وایي دا عقیده غیر عقلي ده. ولې غیر عقلي ده؟ زه تاسو منه سوالات وکړم ته به وګورئ چې د عقل هم یاران شي. نو دا مثال د مذهب هم دی، مثلا د جنت او د جهنم تصور دا د هغه ارزوګانو نتیجه کې پیدا کیږي کوم چې د ماشومتوب ته وایي دا تا د جنت تصور نه دا چې د جنت او د جهنم تصور نه دلته ظلم روان دی. څه ظلم روان دی. دی مظلومانو له بچرته بدله ملاويږي. دی مظلومانو له خو د جنت په د جنت د وجنه د دې مظلومانو د سوشه بدله ملاوي شي دی طاقت عدل وشي ورسره. کنه دا خو ظلم دی چې دلته هټلر ظلمونه کړی، علاقو خان چنګیز خان دی ظلمونه کړی دي، د فرعون دی نمرود دی شداد دی حامان دی ابو جهل دی او بن خلف دا چې غټ غټ خلک تیر شوي دی ظلمونه کړی په دنیا کې. دې ظلمونو دې ظالمانو له بدله چرته ملاويږي چې جنت او جهنم نه. دې مظلومانو له بدله چرته ملاويږي. دا خو حقیقت هغه به ظلم شو. دا خو دنیا سي به جنجال پورا جوړ شو. نه دا خبره غلطه ده دوستانو. چې مذهب چې دی او جنت او جهنم دی دا غیر عقلي خبره نه دي، دا د عقل مطابق دي. ځه مفید معلومات بل د مذهب خلاف مخالفین یو دعوا ذکر کوي چې د قدیم زماني انسانانو بخپل حفاظت لپاره تشریح ډیر نه کوم مړه چې سبق ډیر وو. زماني انسانانو به خپل د حفاظت لپاره د موافق الفطرت هسته تصور پیش کول چې په مصیبت کې ترزان محفوظ کړي. ځکه په هغه زمانه کې د ساينس ایجادات نو شوي چې کله به سیلاب راغی یا بل صافت نازل شو نو هغوی به دا غنل چې د موافق الفطرت هسته هر څه کوي. په نن زمانه کې د ساينس تجربات دا ثابت کړل چې دا ولې کیږي. جولین هکسلی وایي مذهب ته انسان او د ماحول نه پیدا شوی دی. اوس وایي ماحول ختم شو، د قبر هم نه دی معلومه. مذهب د 200 کاله مخکې دا ویلو مذهب وسمه قائم دی خو تر قیامت به دا قائمي الحمدلله. یورپی معاشره کې مذهب ختم شو چې مذهب خود ساخته عیسایت دی. چې دی مذهب خود ساخته عیسایت موجود دی که چرته اصل موجود وي. دا وایي چې د خدای جل شانه افادیت په اخري مقام کې دی، مزید ترقی نشي کولای. مافوق الفطرت طاقتونه په اصل کې د مذهب د بوج اوچتول د ذهن اختراع ده. دا د دې هغه دغه دی کفري خبرې دي مولوي صاحبانو. د اشتراکي نظریه مطابق هم مذهب یو تاریخي فریب دی. البته دی وایي اشتراکي نظام باندې چې دی اول افلاطون خو اوس چې مشهور دی دا چا پسې کارل مارکس پسې دی، د پسې دا اوس مشهور دی، مارکس پسې اوس مشهور دی. دی وایي د دوی سي دي، یو سیاسي نظام دی یو معاشي نظام دی. سیاسي نظام کمونیزم دی، معاشي نظام سوشلیزم دی. په دې وروسته خبرې را روانې دا به زده کوئ. جی ان شاء الله. شاباسي. نو دوی ټول مذاهب په اقتصادیاتو کې راجمع کړل. دوی وایي چې مذهب سرمایه‌دارانو او جګیردارانو. دوی وایي مذهب سرمایه‌دارانو، کارل مارکس ته وایي مذهب سرمایه‌دارانو مالدارو ایجاد کړی دی. وایي دا غریب لپاره د اپین او د نشې کار ورکوي. څه معنا؟ وایي دا سرمایه‌دار د خپل سرمایه تحفظ په دې کوي. غریب وایي چې دنیا مې خرابه ده آخرت خو به مې ښه نو د څه شی شي. دا دته وي نشه ورکوي، دته سکون ورکوي. دا د چا نظر دی؟ دا د دوی نظر دی. دوی وایي چې دا مذهب چا ایجاد کړی دی؟ ارباب کلیسا او تاجران او زمینداران او د غټو غټو خلکو ایجاد کړی. دا د اشتراکي نظام نظریه ده. شاباسیان. نو سرمایه‌داري نظام ختمېدو کې دی نو مذهب به هم ختم شي. دوی وایي مذهب د سرمایه‌دارانو ایجاد کړی دی، د غریبانو لپاره د افیم کار ورکوي ځکه ټول نظام په سود چلیږي. دوی وایي سرمایه‌دارانو نظام کیپټالیزم کې ټول نظام په سود چلیږي. چې دې سره غریب غریب روز په ورځ غریب کیږي، مالدار روز په ورځ مالدار کیږي. شابه. دوی وایي چې کله د غریب د نظریه وي که دنیا خرابه ده آخرت خوشته دی نو په دې نظریه سره سرمایه‌دار ته تقویت ملاويږي. معلومات لیلن او قانون 1920 کې څه ویلو چې موږ یو خدای نه منو نعوذ بالله. خدای تصور ارباب کلیسا او تاجرانو زمیندارانو ورکول په دې دا غټ په هدو ته دونه ظلمونه کړیو. دی وي مذهب ظلم کړی دی. تاسو لیلن سرچ کړئ په ګوګل کې او د لیلن ظلمونه راواړوي. د ټول مذهبونه ختم کړیو. وست ایشیا ملکونه ټول والي تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ازبکستان دغه 15 وست ایشیا ملکونه دي. بخارا، سمرقند ټول والي او دغه روس ټول د اقتدار لاندې راغلي. ټول الحاد ته بوتلي خلکو نه خزي اغستې وي. خلکو به بغیر د نکاح ژوند دی واده نه شو کولای. ايش شرط کو چيري بيري کو نن یو شپه نن بل شپه یو کله یو ورو بس دغه ژوند کو نه. ايش شرط کو وسه داسې خاندان ختم مرسي ختم. دا اوس بورسیل سن 2000 کې ویل کاش دې لیلن دا تجربه په افریقا کې کړو. موږ تباہ برباد واپس کلیسا ته رااله سه وګړو واپس مذهب ته راو ګرځیدل. دا اوس چې دا جو بایدن د ډونلډ ټرمپ نمبر کې جو بایدن په بایبل باندې لاس کې وسو قسم یې وکړو. مطلب خدای منی وسو واپس خدای طرف د خدای تصور ته رااله. الحاد نو اوس په مذهب دی راوځي خو بیا عمل تسیشه دی. مذهب خود ساخته رسې دی. عیسائی خود ساخته مذهب دی. د خدای تصور کې شرک موجود دی.
عیسی علیه السلام نه د خدای زوی جوړ کړی دی ګناه ته کوو سزا عیسی علیه السلام ته ملو شوې دا د عقل خبره ده نه د اسلام د اوس که په دې خبر وکړم د خپل سبق پاتې کېږي چې په دنیا کې که ته امن راولې په کوم مذهب به عمل کې په یهودیت په عیسایت او که په اسلام په اسلام به عمل کې ولې یهودیان ځان ته ابناء الله وایي واحد باهو ځان ته وایي موږ د خدای زامن وایي چې څه کیا کوه او عیسایان وایي چې موږ څه کوو موږ لپاره کفاره چا ورکړې ده عیسی علیه السلام اسلام سره ته وایي ولا تزر وازرة وزر اخرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره که د ذرې برابر د ظلم وکړو اے پلان کیا ته د وخت باچای ته هر څه تا نه به خدای تپوس کوي اے انسان تا نه به تپوس کوي دا نشته چې ګناه دی وکړي او سزا دی نو اوس رښتیا وایه چې هر سړي ته خپل عمل میلاویږي او دا تصور ته پیش کړي څوک به بې ظلم وکړي نه نه به کوي مخکې زه شابس یم مفید معلومات ملحدین وایي چې د کائنات د متعین نه دا معلومات چې دلته څه واقعیت کېږي هغه د یو متعین دلته یو متعین قانون موجود دی ها د خدای منلو ضرورت نشته نعوذ بالله من ذلک جواب قوانین د فطرت د کائنات یو واقعه ده توجیه نه ده تاسو خو قوانین د فطرت معلوم کړل یو شابه اصل محرکات او اسباب تاسو نه دي معلوم کړي کوم چې کائنات تاسو د الحاد درس کوئ کال ویلو سبق طالبانو دوم سو بیره بیره دا ویلي سو بیره ویلو نه یادوي شابه بیا د ساينس علم دومره وضاحت کولای شي چې دا چلیږي لیکن دا نشي بینول چې دا ولي کېږي مثلا مثال زمکه دوه قسمه گردش کوي دا هو ساينس بینول شي خدا نشي بینول چې دا څوک کنټرول کوي دا څوک کنټرول کوي دا ولي کوي او جی مفید معلومات د غذا د هضم کېدلو او د هغه د بدن د جز جوړېدلو لپاره به اول د خدای ته منسوبو ملحدین وایي چې دا اول در کیمیاوي رد العمل نتیجه ده مخکې به ویل چې الله تعالی دا خوراک هضم کوي اوس خو هیڅ هر څه بخبل باندې کیمیا ده کیمیاوي رد العمل دی او دا کېږي جواب دا کیمیاوي اجزا چا پابند کړی دي چې داسې مفید رد العمل ظاهروي غذا چې د انسان په جسم کې داخل شو عجیب او غریب خودکار نظام لاندې په مختلفو مراحلو نه تیریږي داسې سوچ کول چې دا د دې دا په خپل کار کوي دا د عقل نه بعید خبره ده د مشاهداتو نه معلومه شو چې الله تعالی موجود دی ځکه د هغه د کوم خوراک نه انسان ته فایده رسوي او د کوم خوراک نه انسان ته نقصان رسوي مفید معلومات مې شابه ساينس دریافتونه د دینه زیات هم شي بیا به هم د مذهب ضرورت وي ځکه د مذهب تعلق د عقیده سره دی او د ساينس تعلق د دریافت او ایجادات سره د دریافت او ایجادات سره دی شابه مفید معلومات د انبیاء کرام علیهم السلام چې الله تعالی کوم مذهب ورکړی دی هغه د ټول اغلاط نه هغه د ټول پیغمبرانو ته چې کوم وحی نازل شوی دا د ټول اغلاط نه پاک وي شابه د هغه تعلق د فلکیات سره وي که د طبيعت سره وي که تعلق د حیاتیات سره وي او که د هغه تعلق د نفسیات سره وي زرهاو کل نوشي چې په هر زمانہ کې چې څومره ایجادات کې دای وضاحت په قران پاک او حدیث مبارکو کې موجود دي فی معلومات د مذهب مطالعه موږ داسې نشو کولای لکه څنګه چې دنیا سيزونه په باره کې موږ معلومات حاصلو چې د هر یو انسان خواهش جدا جدا دي بلکې مذهب یو اٹل حقیقت دی چې هر انسان ورته حاجت لري فی معلومات که زندگی صرف مادي تصور کړی شي نو د خیر او شر تمیز به ختم شي اوس ماده زندگی ته صرف په مادي تصور کې د خیر او شر تمیز ختم شو یو په انسانانو باندې حمله کول بزرګ او د یو برازي بل مسره بزرګ کوي بل مادي خبره بس مخبل خو خدای بوزه مخبل خو د قانون بنئ حق چرته ته وخت راشي دی وای منګه معاشره بسوکو معاشره چې کوم قانون جوړي خو معاشره په ظلم متفق شو یو معاشري ویل چې ظلم نشته پکې بس تر بل پلار وجو بس تا پلار وجنی تر بل نه خزر ولا بتا نه خزر بوزي بیا بس کوي تاسو خو تاسو ورسه د ملحدین او ارس معاشري تسپارل دي اوس چې معاشره ټوله په بربنټوب باندې متفق شو څوک به مخالفت چې معاشره متفق شوه دا چالک بالک سره واده کې څوک به مخالفت کوي خو فطرتي انسانان به مخالفت کوي کنه هغه به څوک هغه مسلمانان کنه هغه د اسلام قانون دی کنه مسلمانانو بل انسانان چې کله به یو قانون راځي چې نور ور سره نه مني خو د خدای چې کوم قانون دی د فطرت مطابق دی د هر انسان لپاره ضرورت دی ځکه ټول انسانان به خامخا یو ورځ مړ کېږي د دې خلاف مذهب د خیر او شر تصور پیش کوي او د ظلم او زیاتي مخنیوي کوي مفید معلومات ویکټر چیمبرز تاریخ پیدایش 1901 هغه دا ویکټر چیمبرز دی دا یو واجبہ قصه ذکر کړی دا خپل ملحد دی دا وایي زما لور لوبې کولې ما د وخت خیال شو دا ملحدین چې کله سوچ کوي کنه دوی چې ناشنا وګور د خپل و چې خدای ستره وای ما مې د لور وخت وکتل چې دا ډیزاینینګ خود به خود نه کیږي واپس خپل مایند چینج کوي بیا به خدای منی کنه ته سوچو او دا د واقعیا سټیفن هاکینګ خپل کتاب کې راغسی دا واقعیا مدودري کتابونه راغسی دا وای ځه تاریخ پیدایش 1901 هغه په خپل کتاب شهادت ویټنس کې یو واقعیا ذکر کړی ده چې هغه زما د ژوند یو انقلابي واقعیا و ټرنینګ پوینټ کې دی شو دا وایي زما یو وړل وای زما نظر غیر شعوري ته ورته په وخت باندې ولګېدو زما شعور د وخت ساخت طرف ته متوجه شو ما د ځان سره سوچو چې دا څنګه ممکن ده چې دا سه پیچیده او نازک
اندام دا اتفاقی طور پیدا شوی وي یقینا د مخکې نه ډېر سوچ او فکر نه لاندې داسې شوی دی مګر ما خپل ذهن نه دا خیال لرې کړو که دا منصوبه باندې نو وروسته به خدای باندې نو دی خو الهام الهدین دی که نه دی ضد کې راغلی دي څه دي لکه څنګه چې منکرین دا حدیث موږ سره په ضد کې راغلی دوی ته ښه پته ده بل ورځ دونه ملامته که چې تاسو دا جنازې وکړې په کوم دلیل هم وکړې صرف دونه ویل اله وایي دا هم غلط کړي دي قاري برکت الله وایي موږ غلط هم نه دي کړي خو تاسو چې کوم اصول دي د هغه نه خلاف دي وایي قرآن کې نشته وایي نشته بس خیر مني خو بس بیا هم څه کوي نه مني نو سبا کې نو بس ضد کې راغلی دي د خپل خواهش د وجه نه مولوی صاحب زر دا مفید معلومات د نظریه د ارتکاب باره کې سره ترکیب وایي دا څه وایي جی ترکیب دا څه وایي د تاریخ پیدایش د 1866 دا وایي چې نظریه د ارتقا غیر ثابت شوی نظریه ده بل دا ارتقا یولوشن انسان د شادوګانو نه پیدا دي چې نه ارتقا دی ته وایي ښه د دې نظریه دارون پیش کړی ده دا یو نظریه ده تیوري ده چې ده عقیده نه ده ته به ورته د تیوري نه او نظریه نه عقیده څنګه ثابته ده دا سوال به ځان سره یاد ساتئ سبق کوئ دا تیوري ده ته پوس بو کې ملحد نه کدار عقیده ده ابو دا تیوري ده ته ورته تیوري بدلیږي را بدلیږي ابو یاو چې تیوري نظریه بدلیږي را بدلیږي نو ته زمونږ عقیده ده بدلیږي عقیده بدلیږي نه بدلیږي چې کوم عقیده پیغمبر علیه السلام پریخي ده اب تر قیامت د مسلمانانو عقیده دا نه بدلیږي او نظریات تر اوسه پورې په زرهاو نظریه لاړې او بدل شوې نظریه بدلولو کې څه ګناه نشته خو د عقیدې په بدلولو کې سړی کافر کېږي نو دا یوه نظریه ده دا غیر ثابت شوی نظریه ده او دا ثابت کېدی هم نشي موږ په دې باندې ځکه اوسه پورې انسان شپېته لکه کاله وشي چې دا انسان ماسې موجود دی دې کې نور ارتقا ولې نه کېږي چې موږ وزرې ولرو موږ یو زړه پیدا کړو موږ بل دماغ پیدا کړو موږ د ګاډي غونته کې تیز رفتار وکړو نشو کولی موږ نه دا موټر سایکل هم تیز رفتار کوي موږ نه دا نور حیوانات هم تیزه منډه وایي موږ داس په شان منډه والی شو نشو والی موږ دا پکار ده چې موږ کې چینجنګ راشي که نه لرئ چینجنګ ته ضرورت چې والوځي ولې نه لرئ چې والوځي که نه ته څه لپاره جاز ته ضرورت لري دا ارتقا ده که نه تا سره یو زړه پکار دی چې زړه د ایکسپایر کړي چې یو د پیل شي چې بل کار شروع کړي یو دماغ تا نه خو موږ نه ماشي ډېره ارتقا کړې ده د ماشي دوه زړونه درې دماغه لري نو پته ولګېدله چې دا ارتقا هسې ګپ شپ دی څه دی هسې ګپ شپ دی هسې خلک دوکه کوي ارتقا پسې مجبورۍ نه روان دي که ارتقا نه مني خدای به مني دوه نظري دي یا به ایولوشن مني او یا به تخلیق مني او خالق نه د تخلیق نه وروسته خالق دی مني نه خبرې ختمه شول دی د مجبورۍ نه ملحدین دي اوس که چېرته دی مسلمانان وي والله لازم دی به واپس توبه شي او ډېر انتوني فلو د په الحاد کې د ټول عمر مناظرې کړي او اخره کې ایمان راوړو چې دا اوس کتاب موجود لیکلی دی ګاډ چې خدای موجود دی ما سره شته دی هغه وایي زه اخر عقل زما زه د خپل عقل مجبور کړم چې دا کائنات خود به خود نشي پیدا کېدلی الله اکبر مخکې ځه موږ په دې باندې ځکه یقین کوو چې دې په مقابل کې واحد د تخلیق عقیده ده کوم چې ساینسي طور ناقابل فهم ده دوی سره بل نظریه نشته دی که دا نظریه نه مني نو بیا به لازمي طور خدای مني مفید معلومات پاتې دي یار آیزک نیوټن په کال 1483 عیسوي کې پیدا شوی دی دا یاد ساتئ ښه نیوټن کله پیدا شوی دی 1643 عیسوي دا به درنه ګور دا به ځان ته دا غټ خلکو نمونه دا داسې یاد ساتئ دا ستاسو دا چې د ملحدینو خلاف ته دا خبرې کوي هغې باندې پریشر پرېوځي چې هلکه دا سړی په دې موضوع پوه دی ته چې مغربي فلسفې نه خبر ته مشهور شخصیات نه پېژنې او ته ورونه پاسېږي د الحاد ردونه کوي بیا دله مشکل جوړېږي دا خو ستاسو دا بنیادي پیرډ دی مخکې ځه د برطانیې ساینسدانو د کششي شکل په باره کې خپله نظریه پیش کړې وه کله په 1666 کې کششي شکل ته په انګریزي ژبه کې ګریویټیشن وایي او موږ ورته په پښتو کې ورته قوت جاذبه وایي شاباس د دې نظریه دا وایي چې کوم جسم څومره غټ وي هغومره به غټ جسم وړوکی جسم ځان ته راکاږي دا او جی شاباس کائنات هر یو جسم نور جسمونو ځان ته طرف ته راکاږي په دې قانون شکل باندې یو اعتراض واقع کېږي چې دا څنګه ممکن ده چې یو بې جانه او بې حسه ماده کې د کوم دا وایي چې دا غټ جسم وړوکی جسم ځان ته راکاږي نو دا بې جانه ماده څنګه غټ یو جاندار ځان ته راکاږي بې جانه یو بې جانه شي ځان له څنګه راکاږي دا چې شه دی بې جانه دی که نه دی هلکه دا زما قلم هم بې جانه دی ته وایې چې ګریویټیشن دی بې جانه شي غټ شیز به وړوکی ځان ته راکاږي دواړه زکدم دا ما ته راکاږه یو بل دا د راښکلو صفت چا په دې کې پیدا کړی چې دا سپوږمۍ دا انور چې د څه کوي دا ګیر چاپېره د باندې چغ غونته کې دا سیارې ځان نه ګیر چاپېره ته وایي ته سوچ وکړه دا ګوره عقل نه بار خبرې دي دې ساینسدانانو چې کومې نظریې پیش کړي ته په دې کې سوچ وکړه دې کې ولې جواب ورکړي مخکې ځه
دې قانوني شکل باندې اعتراض وکړي چې دا څنګه ممکن ده چې یو بېجانه بې حسامدي کې د کوم وسیله بغیر په بله ماده کې خپل اثر ښکاره کړي دا خو د عقل نه خلاف خبره ده ځکه په ماده کې حیات نشته دی نو چې حیات پکې نشته نو دا په بله ماده کې څنګه اثر کوي مفید دې معلومات مثال د مقناطیس ورکوي چې ابل کا الکانو دا مثال ورکو چې مقناطیس ته دلته مقناطیس کې د غټال ته باغ بل چیز بخوځي نو موږ د مقناطیس کې دا خصوصیت چا پیدا کړی دي دا مقناطیس کې دا خصوصیت موجود دی کنه د مقناطیس کې دا خصوصیت پیدا شوی چا پیدا کړی دا خود به خود نه دی پیدا شوی کنه آیا ته وایې چې مقناطیس خود به خود پیدا شوی دی مکه خبره ده کوئی چیزی زی ابازول برازي شابه ها اټم د اټم ماده په باره کې شابه باره کې ساينسدانان ایمان بالغیب لري ځکه تر اوسه پورې د معروف معناګانو اټم چانه دلدلې د کوم چې کائنات پیدا شوی دی ها د دې باوجود د جدید ساينس د تسلیموي نو د ایمان بالغیب وایي دوی چې د مشاهده کوي دا د ساينس د کم چې بنیاد د ماده دا تانه دلیدلی او ته دا ثابته خو بغیر مشاهده نه کې کنه دغه ته دغه وای کنه ایمان بالغیب وای کنه ها جی دا مشاهده نه بلکې د سم مشاهدات او تعبیرونه دي تعبیرونه لکه دوی تر اوسه پورې د ماده په اړه کې علم نه لري چې ماده کې ژوند ولې نشته شابه معلومات څنګه چې قدیم فلسفو کې شخصیت د اشیاء د وجود نه انکار کولم او دوی دا نظریه څوک نه مني او همداسې د وجود د اشیاء نه انکار کوي دا سوفسطایا دي دوی د خالق کائنات نه انکار کوي دا همغه د سوفسطایا نسبت ورته کولای شي شابه دوی دا فلسفه هم باطله ده څنګه چې دا غوي فلسفه باطله وا هغه به ویل کنه چې ما ته پته نشته چې په خارج کې سشتره مفتي صاحب ویل ور کې ودرو پته ورته ولګي چې سوځي کنه سوځي دا یو مخصوص قسم تشکیک دی چې دوی ته لا ادرت وایي د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته دی مثال مونږ سوچ کوو نو دا د ثبوت دی چې زمونږ وجود شته دی د انسان خپل وجود په دې خبره دلیل دی چې دا چا پیدا کړی دی زمونږ خواص ظاهره او باطنه بشماره څیزونه محسوسوي همداسې د کائنات په ټول نظام کې یو ترتیب موجود دی چې هغه د دې خبرې ګواهي ورکوي چې الله تعالی موجود دی مفید معلومات دا خبره یاد ساتئ چې په وجود ذهني د اشیاء کې اختلاف دی په مابین د حکما په مابین د متکلمین اوس په وجود د ذهني د اشیاء کې اختلاف دی په مابین د حکما او مابین د متکلمین کې حکما قائل دي د وجود د ذهني په دې شان سره لکه څنګه چې اشیاء د پاره په خارج کې وجود شته جی دا څورته په ذهن کې موجود شته متکلمین فرمایي او متکلمین حضرت فرمایي چې اشیاء ته په خارج کې وجود شته او په ذهن کې دوی وجود نشته دي مفید معلومات اټم څه شی دی کوم چې د هر چیز د تعمیر جز دی اټم د کوم شی نه جوړ شوی دی او د دې ساخت او جوړښت څه شی دی چې کله موږ د اټم ساخت جایزه اخلو نو موږ ګورو چې دا شنا ډیزاینینګ دی او یو خاص ترتیب او نظم سره وجود تراغله دی د هر یو اټم یو مرکز وي په هغه کې مختلف تعداد سره پروټون او نیوټرون موجود وي او پروټون او نیوټرون پکې موجود وي او د دې نه علاوه داسې الکترون موجود وي کوم چې د اټم د مرکز نه غیر چاپیره په محسوس محور سره 1000 کیلومتر فی سیکنډ رفتار سره تابعیږي حرکت کوي یو اټم کې دنه الکترون او پروټون په مساوي تعداد سره موجود دي الکترون منفي چارج کیږي او پروټون مثبت چارج کیږي چې د سره مثبت او منفي برقي قوت لرونکي الکترون او پروټون د یو بل توازن برقرار ساتي اعداد سره به یو مختلف شوی اټم موجود هم نه وي ځکه چې برقي مغناطیسي توازن خراب شي یو اټم مرکز پروټون او د دې نیوټرون او د دې غیر چاپیره الکترون همیشه په حرکت کوي د مخصوص رفتار سره خپل غیر چاپیره او د یو بل غیر چاپیره بغیر د غلطي نه ګرځي دا رفتار همیشه د یو بل سره په مناسب مقدار کې وي نو دا رفتار د اټم د بقا باعث ګرځي په دې کې بدنسبي عدم مطابقت یا تبدیلی او تغییر والی تغییر والی کله هم نه وکی کیږي اټم ساخت جوړښت کې چې کوم نظم دی دا په ټول کائنات کې قائم دی اټم یو خاص ترتیب سره حرکت کوونکی ذرات سره غرونه منتشر کیږي نه خشکی ټکړه نه اسمان چوي یعنی ټول سيزونه په اصل حالت کې موجود دي خو دې کې د اټم ساخت په وجه کومه تبدیلی نه راځي زمانه قدیم کې د فلسفو نظریه وا چې اټم د ماده یو وړه حصہ ده جزء لا يتجزا دا مخکې موږ ویلو کوم چې تقسیم کېدل نشي کوم ته چې ذره وای د دې معنی په اټم سره کول هم دي جدید ساين دریاب کو چې اټم مزید تقسیم کېدل شي هغه ویل نشي کېدل اوس کېدل شي دا دریاب د شلمې صدې پیداوار دی 1400 کال مخکې د اټم تعلق د نظریه قائمول عام خلکو سره د عرب د پاره دا ناممکن و چې دا خبره کړې وي شابه دوی په نس لفظ د ذره مطلب دا دی یو داسې حد دی چې د دې نه خاصوک نشیتله الله تعالی د اټم متعلق فرمایي شابه سورۃ سبا کې الشیطان الرجیم وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا اكبر الا في كتاب مبين چې ذره نه وړه پته ولګېدل چې ذره نه وړم څه شته شابه سورۃ سبا آیت نمبر 3
وویل هغه کسانو کوم چې کفار دي موږ ته به قیامت رانه شي ته دوی ته ووایه ولې نه زما د په خپل رب قسم وي چې خامخا لازمن به هغه ته قیامت تاسو ته راشي هغه رب چې د غیب او عالم دی له هغه نه پټېږي په اندازه د یوې ذرې په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې او نه دغې ذرې نه وړوکی شي او نه تر غټ مګر د هر څه په ښکاره کتاب پته ولګېده چې ذرې نه څه شته دی لاندې ښه په دې آیت کریمه کې د الله تعالی د لامحدود علم طرف ته اشاره شوې ده چې الله تعالی د ټولو څیزونو په باره کې علم لري که هر څیز پټ وي یا ظاهر وي الله تعالی هر څیز په باره کې علم لري که هغه د ذرې واړه وي که هغه د ذرې نه واړه وي ولې نه وي د آیات کې د ثبوت ملويږي چې د اټم نه هم وړوکی څیز په دنیا کې ممکن ده او دا حقیقت انسان ته په شرم صدې کې دریاب شو ګوره الله هغه وخت وضاحت کړو دا کتاب تاسو ته ما ویلو کنه ساينس قرآن کې حضور می صفحه نمبر 200 کتاب متعلق کې ځان ته پیدا کوي خډیر بهترین کتاب دی کې مفید معلوماتي کتاب د ساينس متعلق تاسو ډېر معلومات درکړي د فلکیاتو د مطالعه نه معلومه چې د سمندر په غاړه چې څومره د شګو ذرات د شګو ذرات دي د نزيات په اسمان کې ستارې دي اسمان باندې ګرد او غبار نه انسان په خپل سترګو باندې په زرها او سیارې کتلې وي مفید معلومات د انسان په دماغ کې یو انسان دماغ کې یو رب د اعصاب خاني موجود دي الله اکبر د هر وی خانه نام باریک تار په ټول بدن کې خورشوي دي کوم چې عصبي وي دا تار څنګه چې دلته دا فټینګ شوی دی یو تار بل سره کنه دوا غزي کې ټول را جمع شکړي دي هغه شاغه مثال د دماغ د ټول دی جسم له دغه ور کړي ښا کنیکشن برابر دی ته سوچو کې باریک تارونه تل دي نیروی فرای بیسوي په شبکه کې درې زره ذایقې موجود دي الله اکبر جی جهاره وا علیدا د عصبي تار په ذریعہ د دماغ سره تعلق لري د دې په وجه انسان هر قسمه مزه محسوس کول شي د انسان په وګونو کې یو لاک سماعت علی دي یو لاک سماعت علی لګیدلې دي څونه خرچ سره باندې شوی ده د دې په ذریعہ انسان ځان اوریدل کوي انسان په هر واسطه کې 14 مليون یعنی 1 کروڑ 10 لک بلپونه لګیدلې دي تو 1 کروڑ 30 لاکھ بلپونه ستا په یو الله جی لایټ ریسیپټرز موجود دي د انسان په جسم کې د رګونو جال ورشوي دي کله کوم ګرد چې کله کوم ګرم شي د انسان مخه تراشي تقریبا 1.5 سیل یو ګرم شي د مخه تراغو 1.5 سیلونه دماغ ته خبر ورکوي د انسان په جسم کې 250,000 خانې موجود دي چې 250,000 خانې موجود دي چې دماغ ته د یختز معلومات ورکوي صبر جدید چیلنج صفحه نمبر 65 مفید معلومات ځکه په ځمکه په خپل محور کې په 40 غنټو کې چکر پوره کوي د رفتار اندازه وي زر میله فی غنټه سر چکر لګوي چې د دې رفتار 200 میله فی غنټه شي دا خو ممکن دی په دې صورت کې ورځ به اوږده شي او د ګرمۍ په موسم کې بنمر د ګرموالي نه نباتات وسوځي کوم چې پاتې هغه به د شپې د خوالي نه پړشي ته سوچو کدا د ځمکې دا رفتار سلو شو کنه 0 کیلومتر روان دی غنټه کې او 0 کیلو په 200 کیلومتر تر راغی دا بس کی ورځې به در باندې دونه اوږدې شي چې ورځې به ورسېږي پوره 800 غنټو ته بر باندې ورسېږي نو د انور باندې وسوځي شپه به در باندې بیا راشي شپه هم بیا اوږده شي شپه به در باندې ولې رفتار سلو دی که نه انور ته به ولاړې تاویږي به په مزه نور به ورځ به هم در باندې اوږده او شپه هم در باندې اوږده نو څه به کېږي د شپې به هم دومره تنګ چې خدای څه ته سوچو که دا نظام خدای څنګه ښایسته برابر کړی دی 24 غنټو ترتیب ورځ شي او شپه شي ورځ شي او شپه شي یخني شي او ګرمي شي موسمونه بدلېږي را بدلېږي ته سوچو یقینا د الله ګوره دا د الله د عقیدې او د الله د یقین خبرې دي که نه چې څوک شته چې دا هر څه نظام موږ له برابر کړی که نه خود به خوده نه برابرېږي یار دا تقسیم اوقات چا لګولی که خود به خوده جوړ شوی دی یار خو ده باندې چا خواري کړی تاسو ته نظام الاوقات برابر کړی چې په دې کې به دا پیرډ د دې وي دا به د ده وي دا به نو د دې دونه نظام د دې ورځ دپاره پیرډ چا نه دی برابر کړی شپې دپاره د انسان دپاره حیوان دپاره دا عقل مني دا منطق مني چې دا هر څه خود به خوده کېږي نه لکاسې ګډې وډې دا ملحدین وایه همداسې که چېرته لمر زموږ ځمکې ته نږدې شي نو بیا به هم په دنیا کې یو جاندار ژوندی پاتې نه او که نه نو معلومه شوه چې الله تعالی موجود دی دا هر څه کنټرول کوي شاباسي مذهب او ساینس په دې خبره اتفاق دی چې دا کائنات به یو ورځ ختمېږي او ټول انسانان به هم ختمېږي دا موږ مرګ را روان دی خپل قبر ته تیاری کوي مولوي صاحبانو ښه 50 کاله وروسته به زما قبر هم نه معلومه تاسو هم چېرته نه پته به هم نه لګي ښه آخرت تیاری کوي وایي زه د دې دنیا نه تلونکی په شتاب یم وایي شاباسي انسان د مرګ ولې راځي نو ساینس جوابات کوي چې کله جسم ناکاره شي انسان د مرګ ولې راځي دا یو به بس کوزه نو ساينس جوابات کوي چې کله جسم ناکاره شي نو بیا ورته مرګ راځي نو سوال دا دی چې د ټولو انسانانو جسمونه په یوې اندازې سره چې جسم ناکاره شي د ټولو انسانانو جسمونه ولې په یو ځای ناکاره کېږي څوک ماشومان وي څوک بوډاګان هم ژوندي وي ځوانان پکې مري ځوانان ویره په ډز ولګي ډز نه ډېر ځوانان په خپل مرګ باندې مري هم دي لیدلي ولې هم نه دي لیدلي ولې د جسم ناکاره شو د ولې جواب ساينس سره نشه ول جواب الله و چې کل نفس ذائقه الموت هر یو د پاره مې اندازه مقرر کړی دا
که فطرت سره کېږي په کار ده چې د ټول انسانانو په یو شان عمر کې ناکاره کېدل د بعض انسانانو عمر سره 100 کاله وي د بعض عمر 100 کاله وي د بعض د جسم اعضاء 100 کالو کې هم نه خرابېږي او بعضو ته په ماشومتوب کې مرګ راشي او بعضې د مور د خېټې نه مړه پیدا شي د دې فلسفه د دې جواب ساينس سره نشته دی د دې جواب صبر کوي چې د مرګ او ژوند الله تعالی پیدا کړی دی او هر لو ما پیدا کړی مرګ او ژوند او اندازه مقرر کړی وي الذي وي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور سورة الملك الله تعالی هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړی دی د دې لپاره چې تاسو وازمایئ چې په تاسو کې دا عمل په لحاظ سره کوم یو ډېر ښه دی هم دی ښه غالب ډېر بخون کې دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ما ویل دي